خپل پیټي خلک ما پیژني ټول چې هغه کې بزنس کې زه د LPG اسوسییشن چیرمن یم د آل پاکستان دا یو دغه ما سره ده د فیډریشن اف پاکستان ممبر یم آل پاکستان فیډریشن کې زمونږ 40 ممبران دي هغې کې زه یو ځای یم په ټول ملک کې بیا برسېله ملاکنډ چیمبر چې یو لوی چیمبر دی د هغې زه وایس پرزیډنټ یم او هغه موږ جوړ کړو ما په خپل دغه باندې جوړ کړو د علاقې د خلکو د سهولت لپاره نو یو سوشل دا خو مې د بزنس دغه دی کارکردګي ده او د هغې سره زه یو سوشل ورک کړی یم نو سوشل ورک کوم په دې علاقه کې هم کوم په بار هم کوم څومره چې زما وسي هغې نه به څوک خلک خبر وي څوک به نه خبر ځینې کارونه بس خلک یې نه ځینې نه یې نو زه د خلکو د ټولو خلکو شکریا ادا کوم چې یاره موږ له موقع راکوي هغه نو زه اوس خبره دا ده چې یاره زه جماعت اسلامي ته د دې پارټۍ ته ولې ځم نو زه تاسو دا خبره ښکاره وکړم چې زیات خلک وو د مخکې د پارټۍ د ډېره پخوا نه موږ له پیدا هم نه وو دا پارټي چې کوم دی نو جوړه وه روانه ده کله په لږ حکومت کې راشي کله رانه شي کله مختلف حالات دي هغه د ملک حالاتو تاسو ته ټولو ته پته ده چې د ملک کې څنګه حالات راځي څنګه کېږي د هغې سره دوی هم کله ډسټرب شي کله ګزاره وکړي په دې دغه دا مونږ چې څه ګورو نو لکه زه ورته څنګه رالم نو زما داسې خبره ده چې زه لکه داسې خبره نه ده چې یاره زه دوی څوک په ما پسې راغلي دي الکشن را روان دی یا نه نه بلکل هېڅ خبره نشته خبره د یو ځګي نه شروع شوې وه د دې پارټۍ نه یو کس دا کس مونږ ونالو یو کس چې تللی ولاړه پاکه شپه پاکه ورځ چې ما واورېدو زما په زړه کې خبره وه چې زه ورته لاړ شم دې سړي غلطي وکړه او د ده دا غلطي چې کومه ده نو دا نه وه پکار دله ټول عمر یې په جمهوریت اسلامي کې تېر کړی او آزاد به پاتې شوی و خو پکار ورته دا وه چې تو دا نه نو زما په زړه کې یو خبر راغله بس ما زه به زه کوشش کوم چې زه پاتې لاړ شم چونکې زه یو سوشل ورک یم ورکر یم نو سوشل ورک یو کس چې پاسي نو هغه ډېر زیات طاقت وایي چې هغه په ټوله علاقه کې هغه خپل سوشل ورک خپروي او د هغې دپاره کار کوي دا ډېر ګران کار دی دا د پیسو سره سره د دې دغه پکار دی دا لکه د دې دپاره بنیادم پکار وي خلک پکار وي تنظیم پکار وي نظم پکار وي چونکې دا خو یو ډېر کار دی نو دا زما نه کېږي نو چونکې زما د دوی د الخدمت د جماعت اسلامي یو یو اداره ده په هغې کې ما په مختلفو ځایونو کې ما د دوی هغه کارکردګي وکتلې د زنانو په حواله سره د نارینهو په حواله سره نو زه د هغې کار نه ډېر زیات متاثره شوم او د هغه متاثر کېدو په وجه باندې چې یاره زه په دې کې مخکې لاړ شم کار وکړم او زه خپل چې کوم دی نو چې زه سوشل اکټیویټي کوم نو چې دا د دوی په دغه کې وکړم ولې چې زه یو څه سړی متاثر شي نو په هغه انداز باندې بیا د هغې کار نو چونکې زه د هغې نه دومره زمونږ د کلي ډېر کسان 2 کسان دي هغوی بسې خبرې او روز مونږ نور کلیوالو ما ته پته ده چې هغوی د دې نه نه دي او زه جومات ملګرو ته هم ویم چې یاره کېدای شي دوی هم د هغه کارونو نه زیات ناخبره نو زما یو دا کوشش دی چې یاره چونکې زمونږ دا کلی دی په مختلفو اندازو کې قافلې روانې دي یوه پارټي یوه قافله ده بله پارټي بله قافله ده بله پارټي بله نو د نورو قافلو په ځای باندې ما د دې انتخاب وکړو او دا انتخاب مې په دغه طریقه وکړو چې د دوی په پاکستان کې د ښځو لپاره کم حقوق په اسلامي جامه کې په اسلامي دغه کې کم غواړي د نارینهو لپاره کم جمهوریت په دنیا کې دی چې جمهوري ورته وایي او هغه په دې کې بنیادي کم دی نو دا ټوله دنیا د دې صفت کوي وایم غیر مسلمه خو خیر هغه خو دا غواړي نه خو موږ د مسلمانانو په هغه باندې تاسو د پیپل پارټۍ د لیډرانو د نون لیگ د لیډرانو مسلم لیگ د ټولو نه تپوس وکړئ نو
زمونږ د جماعت اسلامي جمهوري سیستم چې دی نو دا د دې شان بل نشته. یو کمزوری سړی راغلی او خپل امیر جوړوي، طاقتور سړی چې کله غلطي کوي نو هغه درګذر کوي. یو پوخ مضبوط سیستم دی پکې چې مونږ خو په دغه حقله باندې د سوشل ورک چې څوک کوي که نو هغه وایي چې زه چې دا پیسې لګوم، زه چې دا کار کوم نو چې دا صحیح ولګېږي، چې دا په کار راشي. دا د دغې جمهوري سیستم لاندې دي. دا د بادشاهي سیستم یا کورنۍ سیستم چې یو سړي جوړ کړی، زه به مشر یم، بیا به مې زوی، بیا به مې نوسی، دې باندې را نه کېږي. د هغې نه خو بیا د هغه جایداد جوړ شي. د پارټۍ نه چې کله جایداد جوړ شي نو هغه بیا مونږ خو وایو، خو هغه دننه د هغې هېڅ بنیادي دغه نه. نو زه متاثره شوی یم د الخدمت نه. په هغې کې زه خپل کار کول غواړم په دې کلي کې، په دې علاقه کې، په دې دینزو کې. نو په دې وجه باندې زه نن په دې پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوم. نعره تکبیر! الله اکبر به تیز وایي. دا ګورې دا چې شیخ د پاس نه وایي، د الله لور وایي. نعره تکبیر! رهبرو رهنما رهبرو رهنما نور ما ته هیچا په پارټۍ کې د ډېرو ملګرو خواهش کوم د 2009 کې په مختلف انداز کې ما ته خبره کړې ده. خو ما لکه هغه وخت کې ما چونکې اول خو بزنس و، بیا مې دا کوشش کوم چې یاره زه دننه داسې ووینم چې زه فیصله وکړم چې په هغې کې نو ما ښه په ښه انداز باندې د دوی کارونه، د دوی په هر انداز باندې ما کتلي دي اوس. او په هغه انداز باندې زه د نن نه خپل هر څه زما چې څومره دي مالي تعاون، جاني تعاون زما به د دې پارټۍ سره او د دې لپاره چې اسلامي تنظیم دی، نظم دی، او په دې کې زما اضافه وشي، زه دې له طاقت ورکړم. دا ما له سره نه کي. زه د دې د هېڅ بلکل لاپروا یم، هېڅ د دغې زما پروا نشته او نه کومه. او د زنانو په هکله زمونږ په دې کلي کې چونکې نشته. زمونږ خو دوه ملګري مخکې شته، یو دغه دی د حاجي صاحب دی، یو ګلزمین دی، دا د مخکې نه په دې کې را روان دي. نو د دوی زوی ته یو طاقت جوړېږم او د زنانه په حاله باندې به انشاءالله موږ د دې کلي ډېر زیات خدمت کوو، ډېر زیات کوشش به کوو چې یاره د زنانو نو زه بیا یو تاسو ټولو ته بیا هرکلی وایم، څرګندونه در کوم چې تاسو زما په ماښام ماخیل یې مونږ فیصله کړې ده او سهار تاسو دونه ملګري راغلي. زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم او انشاءالله تعالی چونکې مختصر وخت و نو مونږ خو چاته نه دي ویلي، د نور ملګرو ته ما ویلي دي، څلور ساته ملګرو ته به تاسو ویلي. نو هغه مونږ راغلي یو په 31 تاریخ به سراج صاحب په دغه کې به مونږ بیا یو جلسه کوو، یو عام. په هغې کې به زما ملګري کلیوالا ټول د جومات ملګري ټول به راځي او مونږ به یو بھرپور میشن چې زمونږ جومات کم کس د میل لپاره ورغولی دی د هغه به حمایت کوو، د هغه به کوشش کوو او نور چې کوم زمونږ کسان ورګېږي نو د هغوی لپاره به مونږ بیا بھرپور په هغه ورځ باندې بھرپور د تعاون مظاهره کوو. جزاک الله.